ماشومان ګوډیګانې لوبۍ او دا خو بوتان دي د خلکو ته ترغیب ورکړه چې دا بوتان کورونو ته نه وړي. ولې ترغیب ورکړم؟ ښه کوي چې کور ته ګوډیانې وړي. حضرت بخاري شریف کې روایت دی، حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې ما د ګوډیګانو سره لوبې کولې ځان له مې جوړې کړې وې او ما سره خپلې ملګرې ناستې وې او نبي علیه السلام راننوته کور ته او هغه زما هغه ملګرې وشرمېدې سیټ ته لاړ. نبي علیه الصلات وسلام واپس شوې، تاسو کښېنئ خپلې لوبې کوئ. او ما ګوډیانې به نبي علیه الصلات وسلام په مخ کې لوبولې چې ما سره وي. یو ورځ نبي علیه الصلات وسلام ما چې کوم د کپړې نه یو اس جوړ کړی او اس د کپړې نه او هغې له مې وزرې کړې. نبي علیه الصلات وسلام فرمایل ای عایشې داسې دي اس دی او د دې وزرې. ما ورته ویل چې ولې سلیمان علیه السلام د اس وزرې نه وي؟ نبي علیه السلام وخندل چې ډېر هوښیار یې. بخاري امام بخاري رحمت الله علیه روایت نقل کړی، صحیح حدیث دی، شک پکې نشته. دا هیڅ بوتان نه دي. دا راته چا ویلي؟ دا بوتان نه دي، ګوډیګانې کور ته وړل ځای. نه بعضې خلک استدلال دا کوي چې د ګوډیانو راوړل کور ته لکه دا اوس چې کومې مروجه دي دا کلونې وغیره او په شکل انساني سره جوړې دي، وایي دا جایز دي. خو دا بالکل ناجایز دي. عبدالحق محدث دهلوي رحمه الله دا د لمعات نه په حاشیه چړاو کړی. لمعات دا عبدالحق محدث دهلوي رحمه الله شرح ده په مشکات باندې، نو هغه د دې دلته دا وضاحت کړی دی چې دا کم تصویران چې کم دي هغه دې کې نه دي شامل، ځکه ولم یکن لها صور مشخصه، چې د دې لپاره به صور مشخصه نه وي او دا به څه نه جوړوي؟ من الخرق والرقع، دا کپړو وغیره نه به جوړې شوي وي. ولم یکن لها صور مشخصه، او د دې لپاره به صورت نه وي جوړ. نو که صورت جوړ وي کالتصاویر المحرمه، لکه دا نن سبا چې کومې ګوډیانې دي او دا مکمل معین صورت ولا جوړ شوي وي. ذوات الروح تصویر جوړول چې حرام دي او په دقه تصویر باندې کومه ګوډۍ وي نو د هغې راوړل یا جوړول دا حرام دي. د دې حدیث نه دا استدلال غلط دی چې عایشې رضی الله تعالی عنها په ګوډیانو باندې لوبې کولې نو دغه د ګوډیانې راوړل جایز دي. پکار دلته دا دی چې ګوډیانې څنګه وي؟ د کپړو نه جوړې شوې وي او دا د عبدالحق محدث دهلوي رحمه الله وایي چې د هغې دپاره صور مشخصه نه و، صورت یې نه و. نو کته مشخصه وي لکه دا نن سبا چې دي دا حرام دي، د دې راوړل دا ناجایز دي.